أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد كان في يوسف وإخوته آيات للسائلين إذ قالوا ليوسف وأخوه أحب إلى أبينا منا ونحن عصبة إن أبانا لفي ضلال مبين اقتلوا يوسف أو اطرحوه أرضا يخل لكم وجه أبيكم وتكونوا من بعده قوما صالحين صدق اللہ العلی العظیم. انتہائی قابل احترام دوستانوں، سورہ یوسف آیت نمبر 7، 8 اور 9 مطالعہ نن موږ کوو. پرون درس اختتام په دې خبرې شوی چې یوسف علیه السلام یو خوب ولیدو او د خوب خپل پلار ته بیان کو. پلار چې دغه خوب باندې کم ریمارکس ویر کړلو او کم هدایات ویر کړلو، خوب نه کم مقصد وې استلو دیغه حل کا اشاره په پرون په درس کې شوی و. نن الله تعالی شروعات کوي لقد کانا فی یوسف و اخوته. دا کما کې ساچ بیانیږي، کما معاملات چې بیانیږي دی یوسف او د غدیرونو. الله یې چې آیات للسائلین دې کې ډېرې نشانې دي. چا د پر سائلین دی پر مقصد دا چې څوک چې پښتنه کوي، پښتنه خو وکړه، اوس دغه پښتنې بنیاد باندې د دې لګ توجه وکړي د پر ډېرې نشانې دي. یو طرف ته نشانی د پیغمبرانه شان دا چې هغه یعقوب علیه السلام کې وا او مغا پیغمبرانه شان نبی صلی الله علیه وسلم دا، یعنی گویا کې دا ثابتېږي چې دا واقعات تاسو ته پته نه و او تاسو خپل زړونو کې خپل نفس کې دا خبره وا چې یاره دته به پته نه وي، نو چونکې د دب دا چې موږ سوال وکړو دا به موږ نه پسټ شي، داسې کې د نبوت دعوا چې کوم کوي د دې به هغه ختم شي، هوا به وځي. خو لیکن اوس تاسو ته پر نشانی دا ویلې تاسو سوچ خداو نو اوس نشانی دا او دا نشانی دا چې دا نبی د برحق دا دی وਹੀ ذریعہ سره زده تویر کوم. تاسو به عغیب نه خپل سبق واخلئ، عبرت واخلئ، څه رهنمایي ته نه واخلئ کچری تاسو د حق په تلاش کې وای. خو کچری تاسو سوال الټا انداز د چې دا غاسه الټا انداز د پر مو کړه دا، لہذا بدان تاسو پر نشانی دا چې څنګه چې دی یوسف رونو یو ډېر زبردست منصوبه جوړه کړی و، خو غي خپل منصوبه کې خپل ذات له سره ناکام شو او الله چې کوم منصوبات یوسف ته پر جوړه کړی ما د دې په لسونو باندې هغه منصوبه کامیاب شوه. اومدغه څه به تاسو هم کوئ. تاسو کې اوس دا سوچ به پیدا کیږي چې دا نبی موږ قتل کو او موږ به نه خلاص شو، هغه منصوبه دې موږ مخکې په دې باندې ژغېدلی. لہذا یاد وساتئ د تاسو دغه منصوبې دي نه 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 الله یې چې د ما منصوبه تاسو پای تکمیل ته رسوي. همدغه نبی صلی الله علیه وسلم 13 سال په مکه کې موجودو، مگر 13 سال د بعد نبی صلی الله علیه وسلم چې مکه ته لاړو نو مازه 3-4 سال د بعد د مسلمانانو عروج، یعنی دویم کال د مسلمانانو عروج جنگ بدر د بعد د مسلمانانو عروج شروع شو اور عروج د نبی صلی الله علیه وسلم. تاسو خو چې موږ جلا وطن کو، موږ بے وطن مو کو، مگر هغه ته مقام کم ملاو شو. لکه دا یو پیشګي یو پیشنګوي و دې کې چې دا تاسو د پره یو سبق تا او دې کې سوچو کې د یوسف علی السلام رونو غوندې چې هغه به ویری خپل رور تا په شو پرته و داسې به تاسو ویری سملای دا سبق یاد وساتئ. نو تاسو د پره یو سوال یو سبق تا یو نشانی ده. فرمای اوس کوي چې اذ قالوا ليوسف، اذ قالوا دی ویلو خپل کې او صلای وکړه چا د دغه رونو اخوته چې ذکر د چې د یوسف کوم ذکر ده ل یوسف و اخوه چې یوسف او دغه رور. اچھا د یوسف علی السلام سکا چې و هغه دوه رونو، یو یوسف علی السلام یو بنیامین، دا د یوې مور نه
خو چې څټم کې بنیامین پیدا کېدلو نو د پیدایش په وخت باندې د دې مور وفات شوله نو دا دوه رونه پاتې شو دا دواړه رونه وړه وو یعنې 17 سال عمر د یوسف علیه السلام او بنیامین هغه نه وړیکه او د 10 رونه نور چې دا د نورو میندو نه وو ځنه بایبل کې وکي غیر سی خو بهرحال د یوسف علیه السلام 4 ښځې وي او دا بکیرونه چې دا د هغو 3 ښځو نه وو او یا د یوې ښځې نه وو خو لیکن دا پردي وو لہذا دی دا فیصله وکړه چې یاره دا اوس خپله کوي چې یاره موږ چې یو د هغه پوهه کې موږ پلار ته احب الی ابینا منا د موږ پلار ته دا دواړه رونه چې دي دا یوسف او د هغه ورور موږ نه زیات ورسره مینه کوي موږ طرف ته دومره توجه نه کوي او د طرف ته زیاته دې باندې موږ غږېدلو چې یو خو وجوهات د هغه بهترین اخلاق او د دور رونو انداز چې و هغه پته لګي چې د دې څه انداز او اخلاق یې څرنګه وو اوس مخکې رسي لہذا دا هغه بنیاد دویمه بنیاد دا و چې هغه یتیمانو د هغې مور مړه وه او دریمه خبره دا وه چې یعقوب علیه السلام ته مخکې نه د یوسف علیه السلام کردار او د هغه اخلاق او د هغه په تندي کې چې موږ عام موشقه کوو دته یو د رشد او د نبوت اشارې میلوېدلې دې وجې نه توجه یې زیاته وه او دلته دی څه بل سوچ کوه نحن عصبه حالانکه موږ خو یوه جتا یو موږ خو غیو طاقت تر سره اچھا د عصبه چې دا که نه دې طرف ته عصبیت لفظ د دی نه عصبیت عموما په هغو معاشرو کې وي چې کومې معاشرې کې د خپلو حقوقو او د هغې د عزت او د هغې د ماحول د معاشرې طور طریقو حفاظت نه وي نن سبا موږ دغسې حال د پاکستان کې نه څوک عزت چا محفوظ ده چې لږ غوندې کمزوری وي خود خپله معاشره هغه خلاف اوچتېږي او هغه حق خوري چې کمزوری وي ویلي چې ریاست خو شته نه ده نو بس چې چا سره څه مرضي وي ظلم کېږي زیاتای کېږي څوک یې پوښتنې والا ده لږې پیمانې باندې هم غټې پیمانې باندې ټول عوام سره ظلم ده وړې پیمانې باندې چې څوک یې کلو کې دغسې حال ده چې بس چا څوک دا د جوړ شو بس دا د جوړ د ټول هغه ته سلام کوي خود د ریاست هم ورته سلام کوي دا موږ ګورو سترګو سره د پولیس والا ورته سلام کوي دا چې کومه موږ ته تلي دی دپاره چې را حفاظت به کوي دا هغو ته سلامونه کوي نو یا طاقت وي یا دولت وي یا اقتدار کرسی وي بس بیا هغه په د معاشرې کې بس خو چې کومه قبایلي معاشره وه د عربو او یا د نه مخکې چې وه دا یو قبایلي معاشره وه بکره وه معاشره وه او هغې معاشرې کې کومه قبیله کم خاندان به چې وه قبیله جوړه شه د هغې ټول دار و مدار به خپلو نسل باندې وي ترونه خوریونه تربرونه او داسې رونه بیا اولادونه د دو یعنی څومره چې خاندان به مضبوط و بس د هغې به چلېدله د هغې ته به چا سترګې نه شوې چتولی خو که لږ غوندې به څوک کمزوري شو نو بس هغه به دې وجې نه موږ اکثر و بیشتر دا خبرې کوو په دغه کې چې یوه بکره وه معاشره وه خو اسلام داسې راکټه که چې سلمان فارسي هلته نه راوستو بلال یمن نه راوستو حبش نه راوستلو دا ټول رونه یې کړلو دا اسلام یو طاقت ته کاش چې هغه طاقت موږ ته الله راکړي و اسلامي نظام نافظ کړي دا عصبیت نن د عصبیت ته دا جهالت یعنی د نارې ته چې زه پښتون یم زه پنجابی یم زه مهاجر یم زه سندای یم زه سرایک یم زه فلانه یم فلانه یم زه روال یم وغیره وغیره او په ده بنیاد باندې به چې کلو ته لاړ شي بیا کلو کې هغوی چتېږي زه پلانکا یم زه پلنده کلي یم موږ په خپله کې داسې کوو بیا دا طاقت کله که چې د اسلام په دایرې نه بار وي ته اتفاق او اتحاد خو اسلام هم حکم دی ویر کوي که بیا دا د عصبیت په هغه باندې شي بیا دا څه کوي بیا دا جفت کلي حق خوري همدغسې موږ سره کېږي موږ حالات وګوره موږ ټول حق د دې علاقې د تحصیل والا کرک والا خوري او د کرک حق پېښور والا خوري او پېښور حق هلته اسلام آباد پنجابي خوري ویلي چې هغه صحیح نظام نشته ده لهذا دی دلته کې و نحن عضوه حالانکه موږ خو به یوه جتا یو یو ځوانان وغویو لاس کسان یو او د موږ ټول دار و مدار اچھا بیا دا اهم شاید ټولو نه زیات دا وي چې بیا نوجوان وي چې کوم خاندان سره زیات نن مسلمانانو سره نوجوان ډېر زیات ده خو دا بحث تریږي اچھا په ټولې دنیا کې ونحن عصبه چې موږ خو یار ځوانان یو موږ خو یو جتا یو او موږ حفاظت کولی شو پکار دی چې موږ طرف ته توجه ټول خاندان او دا څنګه چال دا دو طرف ته توجه کوي ان ابانا لفی ضلال مبین
اوس د یوه داسې خبره کوي چې الله دې موږ ټول وساتي خو دا عموما نافرمان چې وي که نه د هغو دغه الفاظ خولې نه راځي چې موږ خو ګورو چې موږ پلار چې د سړي یعنې په غلطې لارې روان ده دلال دا غلط هم ده مبین و ډېر زیات غلطه لکه یو کلې وي لارې باندې په غلطې روان ده الله دې یعنې دا یو د دی سوچ و چې هغه یو غلطه اوس دا خو دی د بنیاد وکړو چې موږ په حفاظت کوو موږ مټې مضبوطې دي او موږ ګورو چې پلار مو ډېر په غلطې لارې روان دی نه الله دې موږ ته معافي وکړي اقتلو یوسف اوس دی دا ویلو چې بله نه کوو داسې کار به وکړو چې اقتلو یوسف به قتل کړو او اطرحوه ارضا یا به داسې چال وکړو چې دا به وغورځو لرې چې تا ځمکې کې لرې بیچته کې وغورځو یخلو لکم وجه ابیکم داسې ذریعې سره به دې حرکت سره یعنې دې ذریعې سره به د پلار توجه موږ طرف ته شي اوس دلته کې الله تعالی دا شی چې د انسان خصلت چې کله بد شي بیا هغه رو شي او بیا آخري حدونه یعنی هغه به سریږي نه چې انسان اننه خصلت بد شي او د انسان نه اننه موږ مخکې ذکر کړی که بیا چې ته موقع راشه دې موضوع رسي انشاءالله هغه کې به کوو چې انسان کې 3 قسمه نفس وي یو نفس هغه ته یایي چې وکه دا بد کار بل نفس ورته یي لوامه چې یاره دا کار مه کوه د نه وسار شه ځکه چې دا کار نتیجه صحیح نه ده وغیره وغیره داسې کوشش وکړي نفس راوچت شي مګر چې کوم کې د خصلت باد وي هغه نفس اماره طرف ته توجه وکړي هغه دغه خبره ومني او هغه اخر په د باندې غالب شي د لوامه دباو کې راشي دا غالب شي نو لہذا دی هم دغه څه وکړه دی د نفس ویلو چې بھائی دا خو ډېر مغونه کار ده بس دې حل دا ده چې اقتلو دا به قتل کو او چا بری کې یوسف بری کې ویل چې یوسف سر ده د یای چیرې چونګې دا 16-17 ځنې مقام ته راغله ده نو موږ نو دا چې موږ لری مخې نه لري کوئی پلار توجه به موږ طرف ته شي ویل چې موږ خاندان مټي خو موږ مضبوطی دي دا خو موږ محتاج ده نو موږ به داسې کار وکړو چې موږ د موږ طرف ته به توجه شي او دا به وشي اچھا دا یاد وساتئ چې یوسف علی السلام یو خپل مقام نه یعقوب علی السلام او د یعقوب علی السلام چرچا پیرا د یو د هغې زمانې له عصره د جیداد ملکو او نمای و داسې نه او پیغمبر و او د خوا او شاوکې ډېر خلکو هغه منلو لہذا دلته کې دا یایي چې داسې دی و چې نه دی ته دغه چې توجه ټوله موږ طرف ته شي اچھا یخلو لکم وجه ابیکم او دا به وتکونو من بعده قوما صالحین او بیا هغه د بعد به داس چل وکړو چې دا کار چې وکړو که نه بیا به بعد کې بڼه نیک شو اچھا د سوشلیست نظریات چې دي که نه د سوشلیست د آزاد طبع خلک چې دي دا دوکې دا بیماري دلته د هغې شي چې هغو کې څه بیماري وي هغو کې بیماري دا وي چې هغې چونکې خصوصا هغه سوشلیست چې اتفاق سره مسلمانانو کې نه پیدا شوي دي شته دي نن سبا دا موږ ته چې غټ ډګرۍ خستې دي غټې فلاسفرې ځنونه جوړ کړي دي او غټې مړه خو چې څه در دی د دنیا کم ځای نه کړي دي به ټولو نه غټ سوشلیست وي و هغه موږ ته تبلیغ په د بنیاد راکوي چېرې انسان خو آزاد ده او داسې نه ده بای دا مذهبي معاملات دلې ده او د آزاده دنیا چې ده دا دلې ده دې کې به کوې دا کارونه به کوې که ته نه کوې به تا سره امریکا تعلقات نه کوي به یورپ نه به تا څرنګه چل کېږي به تا سره څوک دا ټولې خبرې چې دي که نه د سوشلیست نظریات دي اسلام د دې تغ نه کوي اسلام یایي چې من احب لله و ابغض لله و منع لله و اعطى لله فقد استقبل الايمان نه اتا تعلقات اتا دشمنی اتا ورکون اتا نه ورکون دا بنیاد دی الله پکار دا د هغو خلکو د یورپ هغه طاقت نه ده پکار چې هغه ډېر طاقت کې موږ خو سره نه کوو به موږ مړه شو دي لوژو دا دی مطلب دا چې تا ایمان مکمل نه ده نو دا ایمان چې نه وي مکمل نو به دا سوشلیست جوړ شي به چې موږ آزاد یو موږ خو به دا نه ده الله انسان آزاد پیدا کړی وغیره وغیره نه وي اچھا اتفاق سره دا چې مسلمانانو معاشره کې پیدا وي یا مسلمان کور کې پیدا وي بیا دته خو ایمان نه اشاره کوي هغه نفس لوامه چې دغه وي چې دی
بیا دا څه کوي چې بیا دا داسې چل کوي چې دلته کې هم جوړ پیدا کوي او هلته کې هم کار کوي دلته کې هغه ایمان چې کوم چې دته نفس روي چې تیری چې مه کوه دا کار هغه ورته چې مړه هغه دا دباو کي هغه ته چې مړه ته د ټیم کې اوس موږ دا مجبوري ده که نه دا کار مو وبسو بیا به موږ تا ومنو بیا به تا سره جوړ وکړو هغه مه کوه فکر مه کوه دا هغه فکر نظریه ده چې عام طور باندې دا عامو خلکو کې هم رغلي ده چې مړه ګوره توبه وباسه بس ټیک شو بس ټیک شو نو فکر نه شو حالانکه توبه خو بالکل ستا ده استغفار ستا ده نبی صلی الله علیه وسلم چې مفهوم ستا ده مګر د خپل یو انداز ده اوس دغه کې دا هغه کار و دا هغه نظریه پهله جوړ کړي چې وا حابیل او قابیل کله چې قابیل قتل ته راځي شو قتل ته شو هغه هم داسې الفاظ استعمال کړي هغه هم دا یلیو چیرې نو اوس به قتل کا بیا به ورستو کې مطلب چې دا خو څه وکړو مجبوري مو ده بله مخه به نشته ده نو دې وجې نه هغه نفس ته وایي چې کوم وایي چې تیږي هته وایي چې ته اوس قرار شه ته لږ غوندې صبر وکړو چې ما بله لیات نشته نو زه به دا خامخا کوم دا کار بیا به تا ومنه بیا به تا سره جوړ پیدا کوم او د تا به راضي کوم بیا به قوما صالحین وتکونو من بعدي قوما صالحین بیا به موږ نیک جوړ شو دلته کې سوشلیسټ او د آزاد تبا خلک چې جنونه جوړ کړي دي د هغوی یوه نظریه دلته کې پیش کېږي چې د څه نظریه وي او دلته کې هغه نظریه د هلته قبیل وه په سوره ماده کې هغې تذکره تېره شوې ده او دلته کې د دو وروڼو دا نظریه ده چې بیا به نیک شو او دلته کې د دی نظریه ده چې مړه خو ټیک ته ابراهیم سره متعلق ته خانقبې خدمتونه کوو طوافونه کوو عمرې خو به هغوی کولې طوافونه به یې کولو حاجیان بچراغو د هغو خدمتونه به یې کولو خو هغوی ته به فی سبیل الله اوبه ورکوه او دا کوه